یو ډېره اهم مسله ده هغه دا ده چې بعضې خلک د زنانو دا ویښته خرڅوي دا څنګه دی دا مصنف ابن ابي شیبه دی دې کې عطا رحمه الله فرمایي چې ویښته به نه خرڅوي دا خرڅول جایز نه دي همدغسې کنز العمال کې 18319 نمبر روایت थे چې نبی علیہ السلام فرمای تاسو ویښته دفن کړئ او خرڅول دا جائز نه دي او دغسې دا روایت سنن کبرام ذکر کړی دی 75 نمبر روایت چې تاسو به ویښته دفن کوئ نوکان دفن کوئ خرڅوئ به نه دې نه معلومه شوه چې ویښته خرڅول دا جایز نه دي ځکه نبی علیه السلام منې فرمایلی ده او دویمه ده د ټولو نه خطرناک جادو چې کیږي په انسان باندې د ویښتو وجې نه کیږي ګوره چې جادو په نبی علیه السلام شوی د ویښتو وجې نه دې وجې نه بیا ډېرې زنانه فریادونه کوي او دا ویښته ځي بار ملکونو ته هغې پې بیا جادو کوي زنانه وایي ما باندې چا تعویض کړی نو ډېر خیال پکار دی ویښته خرڅول که د سړي او که د زنانۍ د دې نه منې راغلی